یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو، نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف تشه، د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف تشه. نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته غرونو تلاړو، چې غرونو تلاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید، نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا و او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر په سجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو مونږ معاف کا. اراغله عذاب ته نه واپس لاړو، چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو، بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تبا شوي، چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو، قوم تبا نشو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي، دوی بداوي چې تا مونږ ته دروغ ویلیو، مونږ باندې خو عذاب را نه غي. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لاړ شه او که داسې لاړ شه. نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه بلار شم او هلته به وخت تېروم. کشتۍ کې چې سور شو کشتۍ روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته. چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي، مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو. آواز وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تښتېدلی دی، نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه یې غورځولی. کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو کو. اوس دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغي وي، د شان و شوکت نه یوم، او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقامي ډېر لوی شان و شوکت وي، په هغې چېرته دا خیال کېدی شو چې دا به د مالک نه باغي، یو ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري. یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې باغي زیما ما وغورځوئ دې دریاب ته، نو اله به دا کشتۍ روانېږي کني نه روانېږي. هغې ورته وی چې ستا د شان و شوکت نه دا نه معلومیږي چې ته باغي یې. یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې په خدای قسم کا زم نیم لړه کړې چې تر هغې پورې دا کشتۍ روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو. کشتۍ کې نوره دنیا چې څومره ناسته ده هغه مجبوره شوه، مانګیانم مجبور شو،
یونس علیہ السلام یې ونیو دریاب ته یې وغورځولو. او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي تیر کا. هغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ور وغورځولو هغه ونی و خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي، ما دا ستا خېټه د پاره قیدخانه جوړه کړې ده، دې بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال راغی؟ سلويخت ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید. دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا. نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا. چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت، اے خدا بل څوک نشته مگر هم ته، سبحانك پاکی د تعالی را، انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړې دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی. عزیزانو سلويخت ورځې یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. یونس علیہ السلام پیغمبر دی، صرف قوم تلانړو او په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونکړ. نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځولو، مئی تیر کړو او سلويخت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدې، تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ؟ ولی؟ نو د کب په خېټه کې په دریاب کې سلويخت ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو. زمون ټول عمر د خدای د حکم دین انتظار خو څه کوي؟ باغیان یو چې مونږ به څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کېږي. نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وښوده چې په تیارو کې خو پروتې وظیفه وکړه چې نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانك، خدای تا نه بغیر بل څوک نشته، ته پاکه. انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړې چې ستا د حکم انتظار مې نه دی کړی، معافي غواړم. نو سلويخت ورځې پس مئی ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټی کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچا شوی دی، ته په ورشه بوټي سورې جوړ کا چې دا بدن مچان پکېږي. یونس باندې سړی سره دا چل مونږ سره به څه چل
مونږ بسکو حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خولې پر روانې وي وی عمر دا خولې ولیدي در باندې ویل خولې را باندې ځکه دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې دی اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړ اوس وزګار که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګڼلې غوړي به ولا چا راوړو ویل به په خدای مې دې قسمي کوي وخورم چې تر څو راته دا پته نه لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصيږي عزیزانو چې زمونږ حساب په 100 کاله کې